السلام علیکم دوستانو. د اختر د غټ اختر په مناسبت باندې داسې پکې درته ښیم چې په خپل کور کې جوړه کوي. هغه خویندې ورونه چې غوښه نشي خوړلی، خېټه ګیس کوي، خولې ته تروشي اوبه راځي، دوه کپلې وکړي، ډوډۍ بالکل زړه ته نه کېږي. او بل هغه خویندې ورونه چې فشار یې لوړېږي، غوښه وخوري دستي فشار جګېږي. انشاءالله دې جوړولو سره به تاسو چې جوړم کړه هم خوړه فشار هم تاسو نه جګېږي. دې نه علاوه چې کوم د جګر چربي یا د وینې غوړ لري هغه هم دا خوړلی شي. سره کم غوښه که تاسو د غوایي خورئ، د سیرلي، د وري سره کم غوښې تاسو استعمالوئ، دا کور کې جوړه کوي او اسانه پکې ده. نو انشاءالله تاسو غټ ماشومان وړکي ټول غوښه خوړلی شي. او عموما که تاسو لیدلی وي چې زیاتر په اختر ورځو کې ښځینه یا ماشومان خېټه پړسېږي، ډاکټران ته یې ځغلئ چې لږ غوښه وخوري. د الله په فضل چې دا پکې هندومره وخوري، صرف د نسوارو که درته څه یوه چونډي. یقین کوئ څومره غوښه خورئ په فوري 15 منټه کې به تاسو هضمېږي، ګیس به هم خېټه نه کړي او دعا به راته کوئ که د الله رضا وي. دا د هر کور ضرورت ده، یعنې که د اختر تحفه هر یو کور باید دا جوړه کړي او کېږدي. اوس نه یې جوړه کړي 15 منټه کې تیارېږي. اول په دې کې کوم اجزا دي؟ دې کې اول سپیرکۍ دي، اجوین هم ورته وایي، دا به واخلئ 50 ګرامه، بادیان 50 ګرامه، لاچی یعنی که دا وړکی لاچی د ییل هم ورته وایي، ښه دا وړکی چیکې سي اچو. لوړ فشار والا یعنی که څوک چې لوړ فشار غوښه نشي خوړلی، دې خوړلو سره لوړ فشار هم کنټرول کېږي. نو دا لاچي 60 ګرامه واخلئ. زیره سفید سپینه زیره ده، هر څه موږ وریځو ته اچو، هغه هم تاسو 50 ګرامه واخلئ که د الله رضا وه. دا یعنی که تاسو چې واخیسته 4 شیزونه دا پاوډر کړئ د اوړو په شان دی، د اوړو په شان دی هم څه پاوډر کړه، بیا به یعنې کې چان کوي، همداسې پکې ته جوړېږي. دا کتلی شئ ښه. بیا به دا څه کوئ چې تاسو کله هم غوښه خوړله چې یا هم غوښه وخوړله، بس دا ورپسې هندومره د نسوارو که درته خولې ته واچي او اوبه ورپسې غړپ کوي. د الله په فضل یعنې کې 3 ټیمه تر 4 ټیم هم دا خوړلی شئ. او وړکي ډبي داسې ته ډک کوئ، په جب کې هم ګرځولی شئ، مشکل نشته. دا هضمېداره پکې ده. څومره چې تاسو غوښه وخورئ، مثال سخت شی وخورئ او هضمېږي نه، د الله په فضل داسې تاسو پسې خولې ته واچول او اوبه هم پسې وچکلې، 15 تر 10 منټو کې دننه دننه تاسو ته هم خپله معلومات کې خېټه ګیس هم ختموي او په هضمې به یې تاسو یعنې کې کلمې شورېدل شروع کړي د الله رضا وه. یعنې کې دا جوړه کوي، ښځینه نارینه ماشومان ټول دا خوړلی شي، ضرر نه لري. یعنې کې دا هر کور کې تیارولی شي او په ارزانه بیه باندې یعنې کې دا جوړېږي. دې نه علاوه هغه کسان چې لوړ فشار زیات لري، عموما غټه غوښه خوري نو پریشان وي، وایي ما فشار جګي. که څوک چې زیاتر لوړ فشار لري هغه باید غټه غوښه ونه خوري. که خوریم دا پکې ورسره جوړه کوي، ویې خورئ، صحت سکون به درته وي. او که د چا د زړه مسله او لوړ فشار یې هغه باید د سیرلي غوښه وخوري. د سیرلي غوښه تاسو لپاره شفا ده، هغه یخ هم ده. عموما چې کوم ګرمې علاقې دي، ښه چې کوم ګرمې علاقې دي هغه یخه غوښه څومره خوړلی، سیرلي، د وزې غوښه، دې نه بله یخ شی نشته. داسې تاسو وخورئ، تاسو ته ګټه کوي، تاوان نه رسوي. د میخې او د غوا غوښه چې دا تاسو په ګرمو علاقو کې نشئ خوړلی شي. خورئ هم تاسو ته مثال بوج جوړېږي، وینې مو سره کولسټرول زیاتېږي، دې نه بعد فشار مسلې جوړېږي، یا هم ټول جسم په لړزه باندې وي. که بیا هم وخت مجبوري غټه غوښه تاسو استعمالوئ، نو دا پکې چې ما درته وښودل دا ورسره استعمال کوئ چې کوم د غوښې مثال ګرمایش ده هغه دا پکې ختموي که د الله رضا وه. نو دا تاسو چې ورسره استعمال کړه د هغې چې کوم مضر اضرار دي هغه ختمېږي. بیا درته وایم چې کوم ګرمې علاقې دي هغه باید وړکي سیرلي غوښه وخوري. سیرلی ټولو کې یخ وي. او بل هغه کسان چې تور زیړی لري هغه پریشانه وي. تور زیړي والا وایي چې ما ته غوښه خم نه ده. د تور زیړي والا څومره د سیرلي غوښه خوړلی شي، ودې خوري. هغه سیرلي چې کوم غریزو علاقو کې ګرځېږي، یا ببر سیرلي یا عام چې کوم وزۍ مال ده، دا تور زیړي ته ګټه رسوي. د تاسو د مثانې یا د جګر دا ګرمي ختموي او د تاسو لپاره صحت شفا ده پکې که د الله رضا وه. نو څوک چې تور زیړی لري هغه به غټه غوښه نه استعمالي. غټه غوښه خوړلو سره د تاسو جسم کې سستي راځي. او بیا هغه کسان خېټه یې ګیس لري او تور زیړی لري، هغه پانچې بعض اوقات غټ مال قرباني کړي وي، پانچې ته جوړي، یعنې که پانچې دغه د غټ مال چې کومې پاوړي دا به هېڅ کله هم تاسو بیا نه خورئ. دې خوړلو سره تاسو چې کله پانچې په دې کې یو رقم غوړ میک وي هغه چې تاسو وخورئ، تاسو تور زیړی ورسره زیاتېږي، په وجود کې بالکل سستي غوندې راځي، کاهلي غوندې. نو دې نه ډډه وکئ. نو بیا هم که تاسو هر یوه غوښه خورئ، که غټه یې وړکۍ د وري غوښه دا پکې جوړه کوي په خپل کور کې، ځکه زر ته ښیم جوړه کوي کېږدي اوس نه 15 منټه کې تیارېږي. بس پوډر کې واچوي دغسې د نسوارو کرته سهار غرمه ماښام خولې ته واچوي، اوبه پسې وڅښي. د الله په فضل تاسو به دا مشکلات حل وي. که د الله رضا او دا ملګرو سره په دې شیر کوي
چې دا یو داسې شی ده نن سبا ضرورت ده او راتلونکي 2 ورځو کې چې دا تاسو هغه کسان چې غټه غوښه وخوري او دستي مثال خېټه پړسیږي او بوج وي ناراحته وي هغه کسان ته سره زر دا که د الله رضا نو دوستانو ښه وخت ولرئ لویه راته سپارم. السلام علیکم.